الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدقت يا رب العالمين. عزتمندو دا الله رب العزت دا پاک کلام دا دین امتا ستا یو آیات مبارکه ولستو. الله رب العزت پر آیات مبارکه کی دا یو واقعی صفائی بیانی. اگا واقعا مختلف دا حدیث و کتابونو تواریخ و مفسرین راغشت دا اغیتا واقعا دا افک وی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی مبارکه سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما دا بخاری شریف چې کوم روایت ته داغي پر روایت سره درته بیانوم چې هغه کې څنګه راغلي دا ورنه مرتي تاریخ او مفسرین او ټول تقریبا احادیث کتابونو راغشته. عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمایي یو غزوه د غزونا نورو کتابونو ورسره لیکلي چې دا غزوه د بنو المصطلق وا شپږمه هجری کې داغې نه پس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راتله دا واقعیا راغلی ده. عموما طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې کله به یو جهاد لته نو پښتانه ورته دغه پچ اچول وي یا ورته قرعوي قراندازي ورته نن سبا وي دا به وکړه. حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه خو بیا به هم هغه وکړه نو چې کومې بیبي به نوم راوته نو هغه به ځان سره په سفر بوتله. نوم د سیدنا عائشه رضی الله تعالی عنها راوته دا ځان سره بوتله. چې کله واپس راتلل نو عائشه رضی الله تعالی عنها چې وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې د دې زینب روانیږو نو ایزو د قضای حاجت ته وروتم. دا قبیلین باباروتو چې په دغه اوخ باندې د عائشه رضی الله تعالی عنها چې کوم اوخ په غیر ډیوټي وا د یو څو صحابه چې عائشه رضی الله تعالی عنها په کې جاوا کې کیناستله دا بناستوا اغیبا چې کله یو ځای کې پړاو کو نو اوخ به کینو کی جواب تیرا کوزا کړلا او عائشه رضی الله تعالی عنها با چې سہاجت او یا وغیرہ یار چې څونه وخت به دا قافلې ساره ونو کی جواب دا غشن پرته وا عائشه رضی الله تعالی عنها یا نور کو سب بیبیان هغه به وته لاړ خپل حاجت به پورا کو وغیرہ په دا موقام دې دا کی جواب دا شانه هوا دا دی وته او لک وخت بعد د قافلې روانو دو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړو. په دغه موقع چې زلالم چې واپس راتلم نو زمانه هار روک شو هغه ما د چانه راغست. زه واپس لاړم هار مې لټاو چې واپس راغلم کله د قافلې زیتا هار مې را معلوم کړم چې رالم نو قافله تللی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مبارکه دا و چې هغه به د قافلې نه وروسته یو کس پرېښودو که د قافلې والا نه سامان مامان وغیره د چا نه څه پرېوتي یا پاتې شوي چې هغه راوچت کړي. عائشه رضی الله تعالی عنها وایي چې زما د کیجاوي هغې ته ځکه پته ونه لګېده چونکې هغه وخت کې دا زنانه دا به ډېرې خفیفې وي سپکې به وي د بدن نه خوراک هم موږ ته ډېر کم به میلاوي د خوراکونه او نور د عمر هم عائشه رضی الله تعالی عنها ډېره کمه وه د 9 کالو په عمر باندې نکاح وغیره شو نو عمر مې ډېر کم او دغه شان خفت به زنانه به خفیفې وي سپکې به وي. نو هغې دا ګمان کړو چې وخت پوره شوي دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړی نو هغه کې جاوا کې ناست دی. خیر قافله تللې وه وایي په دې کې یو صحابي دی حضرت حنظله بن صفوان السلمي رضی الله تعالی عنه. هغه چې راغلی نو دغه ټیم وایي د پردې حکم راغلی د پردې نه مخکې به
صحابه کرام صحابیات چې کوموینو دی به عموما نور بدن خو پټو خدا سے مخ بارکه چونکه ډایرک حکم هم نشته هغه ټیم پاسم د فردي حکم لانو نو مخ به عموما د سخکارو یو کلی ټول دردن نو اوسېدل. نو عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه د فردي د حکم نه مخکې دغه صحابي لیدلم نو زه پیژندم چې سړی زه ولیدم او زه په دغه ګمان دغلته ایثار ما وي چې وروستو قافله مخکې کوم ځای کې پړه وکړي نو هغوی چې وګوري چې رسول الله سلم چې وګوري چې زه خو نه یم پکې جاوه کې نو دقې ځای ته ما پسې کس رالیږي خو زه خو چونکې تیاره لګېدلې وه په هغه ځای کې ملاسته وم په ځان باندې مې څادر راچولي نو ده دا ګمان وکړو چې دا جوړ وفات شوې ده نو یا یې د دې دپاره یا یې زما د راویښېدو دپاره تیزې ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون حنظله رضی الله تعالی. نو بیا وایي په دغه موقع باندې چې څنګه دا وایي زه راویښه شوم په ځان باندې مې څادر راکلک کړ نو یو اوخه ودرو ما سره خوا کې چې مطلب دا د اوخه جو بل طرف ته مخ کو وی زمانه د خدای په ذات قسم وی چې د دین علاوه تر د قافلې رسیدو پورې د حنظله بن صفوان رضی الله تعالی عنہ ما سره یو خبره نه کړې بل علاوه د دین چې د صرف دا خبره وکړه چې انا لله و انا الیه راجعون کلمه د استرجاع قافلې لا چې کله ورسید نو په قافله کې هو عبد الله بن ابی منافق او هغه چې ولیدل نو بس دیتا یعنی منافق نو په ظاهر کلمه ویلو چې دا هو صدیق کائنات تا د ټول کائنات د رښتونو سردار ده پاک دامن ده طاهر ده د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ لور ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی مبارکه ده نه 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 هغه له موقع پکار و نو هغه په الزام ولګاو وای دی بیبی چې دی د حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ سره ناجایز تعلقات نعوذ بالله و دا یو لګو پچا باندې زمون په مور بیبی باندې عائشه صدیقه رضی الله دا مور بیبی فرمایي چې ماته د الزام پته ونه لګی ځکه چې کله کلی تلاړم مدینه منوره ته نو زه ډایرک بیمار شوم او دا چې بیمار شوم چې د سره د بسترې نه راپانسېدم زه پراته ډېر وښه شو او د خبرې ښه هوا په مدینه منوره کې خوړلې وه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مخامخ پته لګېدلې وه بیا وایي زه یوه ورځ چې دی چې لږه ښه شوم نو هغې به د قضای حاجت دپاره د عربو دا دستورو چې په کورونو کې به دا یو څه بل څه نه جوړول داسې بار به وتې د زنانو خپل طرفونو هغې طرف ته به سړي نه تله دا د غیرت تقاضا وه د سره به یو سړی هغه طرف ته نه تله ډېر غیرتي خلک اوس هم او د سړو خپل طرفونو هغې طرف ته به زنانه نه تلي نو وایي زه راووتم او یو صحابي دی مستح رضی الله تعالی عنہ د هغه مور هم راووتله مشره وه هغه هم را سره روانه شوه ام مستح رضی الله دا پروګرام او دا ټوله لوبه خو جوړه کړې وه عبدالله ابن ابی وه خو دا بعضې صحابات په دې معاشره کې بعضې خلک یا ډېر سیده ساده خلک یا په دې کیسو نه پوهېږي بس چې چا په کومه باندې دغه کړه چا ورته بس څوک وړوالي شو خبرې ورته وکړله نو بس د هغه خبرې ذهن ته پرېوځي او خلک د هغې نه بیا بلا کارونه ځکه په کیسه پوهېږي نو دا مستح رضی الله تعالی عنہ یو صحابیه و بلا او یو چې دی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر دی چې دی نو دین دغه خبره د دین هم لږه خوره شوې وه دی د هغه بعدې خبرو کې راغلي دی وایي چې کله دی سره روان نو واپسې کې د مور یې لږ تندک و چې تندک یې وو نو وی چې خدای دې مستح هلاک کړي وی مورته چې دا ته څه وې تا ته پته نشته خو په بدر کې شرکت کړی لوی صحابي دی وی ما ته وایي چې عایشې ته څومره ناپوهې نه پوهېږي تا ته څه پته ده وی مورته چې ولې څه شوي دي ما ته چې تا ته پته نشته بیخي ما ته وایي چې تا ته خو پته نشته چې دا ما دوی مستح تا پسې څه نه دي جوړ کړی څه خبره نه ده کړې مورته چې څه ویلې دي وی راته وایي چې دا پلاګې خبره ده دا خو په ټوله مدینه منوره کې مشهوره ده وی ما ته تر دغې پته نه
وی دونه پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کور ته تشریف راوړم نو چونکې زه خو بیمار وم مخکې به یې ما سره خبرې کولې چونکې زما خو خاوند او خو ګپ به یې لګه وغیره خو چې دغې مسله ده کله نه د جنګ نه موږ واپس راغلي نو بیا به چې ما نه راغی نو صرف دونه تپوس به کوي چې عایشې ته څنګه بیماري دي څنګه ما به ورته چې ښه ده بس دا به وي مخ به واړو روان شو او چې ما به سلام واچو نو سلام به یې واچته خو مخ به یې واړو وی بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خپل معمول مطابق راغی ما ته سلام وکړ ما ته وی چې څنګه یې اوس ما ته چې اوس ښه یم ما ورته وی چې اجازت راکړه زه پلار کړم وی زما دا ګمانو چې زما خو چونکې پلار دی مور دی هم ته عموما کورون ته خلک دا خبره ډایرک هغه کور ته نه رسي بار کارونه ډنډوره شو کورون ته دا کیسې هغه ټیم رسي چې کیسه ډېر روانه وی ما وی چې زه به ورته خپله خبره وکړم چې داسې تاسو ته پته شته وي چې هلته لاړم د هغې مکه حالت ټول د غم حالت وی ما پلار ته ووي هغه هم وی چې او دغسې موږ ته هم را رسېدلی مور ته مې ووي هغې هم وي چې موږ ته را رسېدلی اوس ناست دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوران کې صحابو نه مشوره اخیستې ده نو سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو وی دا راته ووایه چې ستا د عایشې باره کې څه خیال دی عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته دا منافقین الزام لګولې دي او دروغ وي دا بالکل پاکه ده ما ته حکم وکړ چې سر پیوم د سړی ځامن علی رضی الله تعالی عنہ نے تبوس علی رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په خپل مبارکه پیزار جبرئیل امین د اسمان ناراضی تا ته وی چې پیزار دې لري که په مانځ کې تیوري نو چې ستا په خپل مبارکه باندې معمولی په یو پیزار ګرځي هغه نه برداشت کوي نو تاسو سره به یو چې دی بیبي په بستر باندې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې برداشت الله به برداشت دا الزام دی بالفرض والمحال کدا سی نو بس تاسو د پروخه کمی نه دي خزه کمی نه دي بل خزاو او دا ټولو نه خو حل اداري چې بریره رضی الله تعالی عنها دا غي خادمه دا غي ته ټولو نه خپته ځکه خادم ته د خپل آقا ډېر خپته کمزورې هم پتی او دغه عائشه رضی الله تعالی عنها باخره پورې پدې باندې ګیلا کوله تر وفات پورې چې علی رضی الله تعالی عنہ دا ولي وي چې تاسو د پاره بیبيانې زیاتې صحابه په یو بل باندې ناس کو خیر بیا د بریری رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کوي ورته یا رسول الله صلی الله عائشه کې د خیر نه علاوه بل څه نشته الا مگر یو خبره ده هغه دا چې عائشه رضی الله تعالی عنها کشره د عمر ډیره کمه ده کله ناکله وړو واغږي نو هغه د کشان کینی دا کی دي دا چې ود شي چونکه کشره د عمر ډیر پدې ده کیسو میسو نه پويږي نو ود شي او چیلې راشي او ټولو خوري بس دغه یو کمزوري چې کشره ده ماشومه ده دا وړو خیال مې نه ساتي نور چې نور پای کې څه کمزوري نشته پاکه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها زینب بنت جحش شاده دي چونکه بنوا او په حسن او جمال کې عائشه رضی الله تعالی عنها و چې واحد زینب رضی الله تعالی عنها و چې دی به ما سره یعنی بنوي یو بل سره نو ما سره به کله نا کله یعنی یو بل باندې موږ باتنم کوله وغیرہ او په حسن او جمال کې دا ما سره برابر او نور بیبيان اکثریت سو کونډه یا مشر وغیرہ خود دا ما سره په حسن او جمال کې برابر د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه هغه ورته وی زه وګونه بندوم د هغه خبرې نه چې د عائشه متعلق سو بدر دو یا خو بالکل پاک نو بیا خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاذ رضی الله تعالی عنہ ته پوښتنه هغه ورته وی استاد اهل بیت نه ما د خیر نه علاوه بل څه نه دی وری بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د عائشه رضی الله تعالی عنها لار کرا ابو بکر صدیق راغی او عائشه رضی الله تعالی عنها تکینا استورتی عائشه کچرتستانه خطا شوی نو د خدای نه معافي وغواړو که ته پاک دامن نو الله به دې برائت اعلان نو پلار ته مې وکړه چې ته جواب ورکړې پلار مې چې زه څه نشم ویلی رسول الله صلی مور ته مې وکړه مور ته چې زه پاک دامن یم خو که زه ووایم نو یو مدینه کې پې یقین نه کوي او که زه اوس ویم چې دا الزام په ما کې شته نو ټول خلک په یقین کوي ځکه مشهور ده الله رب العزت خو پوهېږي چې زه پاک یم وایي زما باندې دا غم دومره زیات ټوله شپه به مې جړل چې زما نه د یعقوب علیه السلام نوم هېر شو ما ورته ووایي چې زه هغه څه ویم چې کوم د یوسف علیه السلام والد ویلي چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون
نو په دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر مبارک ته مدینه منوره کې وخته مسجد نبوي د خلکو ته وی چې زما د خاندان بارکه د خیر نه علاوه بل خبره نشته او زما بیبیان پاکي څوک چې د دې پلانکینه به مالا د دې کس نه به مالا چې دینو نجات راکړي ته خو زه ډیر تنګ کړی نو یو صحابي پاسې د وردی یا رسول الله سلام که چرته دا زمنګ په خاندان کې نو اوس راته وای چې سرتی و او که چرته دا زمنګ درونو په خاندان کې نو بس بیا هو بیا هم راته ته وای موږ به فیصله وکړو نو خاندانی دغه او چې قبایلیتو هغه ورته غاړوي ته به څنګه ختمه ای کې سم نشته هغه داسې څه نه دی ویل دا غاړي داغه د خپل ترزوی د خاندان پاسې د ورتی ولې به نه ختمه ته منافق دی پاکه د ټیکو وي بالکل به ختمه خیر دا आवाजونه اوچت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نورم غم زیات شي چې هغه څو غختله منافقه خدا دیوش د مسلمانانو توړه وخت د خپل کې وال وخت بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزه ناس او عائشه رضی الله تعالی عنها وی ما ورته دغه وی فصبر جمیل والله المستعوذ په اړه باندې وړید او یا روایت کې راځي چې مسلمه واغشته یو ګډ پلان او ما ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی آثار شروع شو یخنی وا خود مخ مبارک نه د رخسار نه داغه او اوخ کو چې دینو معمولی کترې شو دا خولو کترې شروع شو دا به د وحی آثار مختلف آثار په کتابونو کې راغلي او په کتاب چې هغه ډیر زیات هغه چونکه د وحی په بوج زیات نو ما ولیدوي دی کې رسول الله چې وحی ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عائشه مبارک شه الله ستا برائت اعلان وی زما په زړه کې دا نو ایمان چې رسول الله سلام به خوب ویني چرته وحی به داسې راشي دا مې په زړه کې نو چې په قران کې به الله زما د برائت اعلان وکړي راته وی چې ستا د برائت اعلان الله رب العزت وکړي او بیا دا آیاتونه لس آیاتونه الله رب العزت را نازل کړو الله وی ان الذين جاءوا بالافك یقینا هغه کسان چې راتګ او کو اف دا ویل شي تهمت ته الزام ته چې بچا باندې ولګول شي عصبتون فی وډلا ومنکم استاسنا نو یو وډلا وا ډایرک په ډایرک عبد الله بن ابی منافق او بیا د غمادر دی حضرت مصطح رضی الله تعالی حسن ابن ثابت حمنا رضی الله تعالی عنہ دا ورسره چې دی په دغه الزام کې یعنی دی دا اغه نه متاثر شو په دې خبره کې وینم خور شي نو لا تحسبوه تاسو ګمان مکوي په دی واقعیا باندې شر لكم چې دا ستاسو لپاره من کل الوجوه دا شر دی بل هو خیر لكم بلکې دې کې ستاسو لپاره خیرم شته خیر پکې سره ګورا دې الزامات لګو چې دا پیغمبر د ځان نه خبره کې خپل بیبي باندې الزام لګیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم اس نو تر هغه پورې چې ترسو د اسمان نه وਹੀ نه راغلي نو تاسو ته دا پته ولګی چې پیغمبر د ځان نه خبره نه کوي د الله د جانب دکه شان تاسو ته دا پته ولګی چې پیغمبر ته علم غیب کلی نه کی کده ته د زری زری علم غیب داسې ولکه څنګه چې الله ته دی نو بیا خو ویل چې عائشہ پاکه د پلان کې پدې کې ځان جوړ پدایوله نا تاسو ته پته ولګی دلا چې د زری زری علم چاته دی الله رب العزت ته دې کې تاسو د لپاره خیر دی حضرت شیخ صاحب رحمه الله به فرمایل کچر د سوره نور نو نازل عائشه رضی الله تعالی عنها باندې الزام نو شاید چې سوره نور نو په دې کې احکامات دي د زنانو دې کې احکامات دي بلاشي بلکې عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عمراو ته خاتون لیکل گورنرانو ته تعلموا نساءکم سوره النور تاسو خپل زنانو ته او په زنانو باندې لازم کې په نور قران یادای کنا چې سوره نور غره خامخا یاد چې د دې په تفسیر او معنا باندې پوهیش مونږ ته پته نه سوره نور دې کم دی راځي نو مکتسب من الاسم دې دا پر هغه دي چې د څو الزام لګولو د ګنا نه نو دې بیا کوړې ورکړي چې څوک د دروغ الزام په یو پاک دامن زنانو لګي نو اتیا کوړې دي دا غي د پاره نو سبا خلک ګرځي والذي تولى كبره منهم وهغه چې لومبني دا الزام لګولو تو شو د دینه په الزام عظیم سره دا الزام لګولو نو له عذاب عظیم عبد الله ابن ابي دغه لپاره بیا لوی عذاب دغه صرف په دې کار نه کی لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا
ولی ګمان نه کا مؤمنان او مؤمنات او زنانو چې کله دې دا خبره اوریده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبي مبارکه چا الزام لګولې دی به وی چې نه وقالو هذا افک مبین دا خاصه خبره ده دا خو یو الزام دی دا دروغ وقالو نو مفسرین وی چې دا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ خبره ده ابو ایوب انصاری چې خپل بیبي ته وی چې ستاسو خیال دی عائشه رضی الله تعالی عنها برات نور راغلی هغه دوران کې ستاسو خیال دی هغه متعلق ته څه ناغي ورته په جواب کې وی چې ستا د حنظله بن صفوان سره متعلق څه خیال دی چې دا کار کول شي نو حنظله ابن هغه ورته وی چې حنظله ابن صفوان خو ډیر لوی سړی دی هغه تهجد کوي ټول شپه الله ته جاړي ما په خپل لیدلې هغه ټول ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول عمر وابسته لیدل هغه ډیر لوی سړی دی بل فرض کدا زوینو تدا ویل شي چې زبر دا کار وکم زدا خیانت نشم کول حنظله ابن صفوان خو ډیر لوی سړی نو هغه ورته په جواب کې وی خپل بیبي وی عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور واغدار ده هغه بیبي دا ډیره لوی خزه ده الله دا غي انتخاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بارا کړی کله عائشه په ځای زوینو ما به خیانت نه وکړي نو چې زین شم کولای بیا څنګه نو الله مو وقالو هذا افک مبین تاسو دا ولې نه وی چې دا الزام د سان نه دی نو الله رب العزت براءت اعلان وکړه دا الله رب العزت د پاکه اعلان وکړه عائشه رضی الله تعالی عنها الله رب العزت د امت ته یو سبق پرې خو دو چې بابا د دین کار کې کنه نو اول بدر باندې د بان نه الزامات وي مخه وي جادوګر دی دا او چې په دغه کارو نشي نو استاد کور والا پورې بسوک نه پری دی اخره کې د کور ته اراده نه کی په بیبي بدل الزام لګي خو ګوره ته به د حق خبره نه پرې تبا دین نه پرې تبا کمزوري نه اختیار او هر ځای کې د دې کې به الله رب العزت ستاره لپاره خیر تمسات او چې ګوره خیال کوا چې خپل عقیده کې کمزوري رانه ولې خیال کوا چې د صحابه متعلق کمزوري رانه ولې خیال کوا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق کمزوري رانه ولې خیال کوا چې د اسلام متعلق کمزوري رانه ولې تو ګورا عائشه رضی الله تعالی عنها لس آیاتنا کتابونو کې راځي بی مریم باندې الزام ولګید نو معصوم زوی حضرت عیسی علیه السلام دا غیږ معصوم دی هغه چې صفائی بیان کا په یوسف علیه السلام الزام ولګید معصوم صفائی بیان کا په عائشه رضی الله تعالی عنها الزام ولګید الله رب العزت صفائی بیان کو تر قیامت پورې بدا صفائی بیانی الله رب العزت دې موږ ته د پوهې او د سمج توفیق راکړي نو کوشش وکړ دې چې یو الزامات پچا باندې نه لګو پچا الزام ډېر سخت دا چې شریعت دې د موږ دا کمی کنځنې منځلې کو چې یو اتیا کوړې دی وي ته وګوره چې ستا خو بیا سم سنبالي کنه سنبالي ته وګوره الزام ته یو په یو ځای کې ناسي میډیا ته یو بل ځای ناسي یو ځای کیسه کوي بل ځای ته دلته کیسه کوي هغه ته دا چې اسلام چې یو داوا در باندې وشو اتیا پوړي دی ثابت کړه در باندې ته بیا بچا داوی وکړه د دروغ الزامات لګول او خدای خلکو خپل خو غره پلان کې دا ځړي الزامات نه ځانو ساتو الله ولا تلمزوا انفسکم لا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق یو بل ته غلط نمونه ماخله او دک شان ورسری چې د اسلام متعلق ور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چانه دی پرېخي نو چې موږ دا نه وای چې موږ ډېر لوی خلک یو نه بس ته د دین خدمت کا د خپل وس مطابق لګیا الله به هغه وخت راولي چې الله رب چې الله درنه خوشحال شو څوک ته ستاسو صفائی بیان دي الله چې درنه خوشحال شي ورنه دا موږ دا وګورل الله رب عزت دی واقعیا کې دا غشتا چې بای د مدینه لارې کوڅې ته خبر خو چې د الله سره معامله سم او ټول خلک دی لګیا وکړ نو الله سره معامله سمول غواړي او په یو بل الزامات او نزان بچکول غواړي الله دې له توفیق راکړي